خوان 12 بچي دوی به د دې نه وروستو په حفظ کې کینوي ځکه چې په حفظ کې تاسو نه کینوي بهر ماحول ډیر ګنده دی د ماشومان به یو ورځ په نسوارو راواوړي بیا به په سیګریټو راواوړي او بیا به په تشو په ډک سیګریټ باندې راواوړي او غیر چاپیره په دکانونو کې او په اجرو کې او په مارکیټونو په بازارونو کې چې د ماشومانو کوم ماحول دی هغه ماحول ټیک نه دی چې د قرآن نه پاسوي او هغه ګندګو ته سیلمه کوي دا تاسو ډیر زیاتې کوي دا سیمه کوي د سکول نو ورستو په سکند ټایم کې د خپل بچي بیا مدرسې ته داخل کوي چې دوی د قرآن حفظ وکي او د دې حافظانو پلاران بدل تناستوي زه د دوی والدینو ته دا درخواست کومه ستاسو په دې بچو مونږ ډیره خواري کړې ده خپل استادان په ډیر کړي دي دي پلار د خپل زوی له دومره ټایم نه دی ورکړی څومره چې استاد دله د خپل ژوندۍ وختونه ورکړي دي په باران کې په ژړۍ کې په ګرمۍ کې په صحت او په بیماری کې ستا بچی ته قرآن پاک خودل دا پریخي نه دي قضا کړي نه دي د دې بچو د دې قرآن پاک حفاظت او چوکیداری به د دوی دا پلاران کوي دا بچی چرته شړ نشي د دنه دا قرآن پاک چرته هیر نشي څومره چې د قرآن پاک په حفظ کې ثواب دی دومره د قرآن پاک په هیریدلو کې ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امت د ټولو نه لوی ګناه ده چې یاد کړي قرآن پاک هیر کی کو پلار پکې قصوروار وو نو دی به په دې تمه چې ما خو په بچی باندې قرآن حفظ کړي وو د پلار د غفلت د لاسه به د دې بچی نه غیات قرآن هیر شي دا پلار به پکې قصوروار وي په دې ګناه کې د ثواب په ځای باندې عذاب وګټلو مونږ او تاسو چې کله کچب بوزغلې وکړو بیا د هغې د پاسه مونږه هغه مونږ د پرخې نه بچکو د غرمو نه بچکو مونږ وایو دا کچه تیغ دی خراب نشي دا بچی دا کچه تیغونه دي دا بوزغلې دی دا مونږ تاسو ته حواله کو دغه شان به در نه غواړو رمضان شریف کې د دې بچی کوړه ښه دی او کوړه ښه نه دی خو خامخا به په تراوو کې مخکې کوئ کو په جومات کې ځای نه او کو په مدرسه کې ځای نه نو په کور کې او په اجره کې او په دیره کې ورپسې ودرېږئ چې د مخکې او تاسو ته دا قرآن پاک په تراوو کې واورئ د ده ته به دا قرآن پاک پوخ شي په هر رمضان شریف کې حافظ قرآن نه په تراوو کې قرآن اورئ د ده سره دا گزاره دا ورسره مه کوئ څومره خوش قسمته پلار دی په خپل زمیدار کاکا دی حفظ یې نه دی کړی خو بچی باندې حفظ کړی دی او په بچی پسې شاته نیت وتړلو دا څومره خوش قسمته پلار دی دا څومره خوش قسمته رونه دي چې په خپل رور پسې شاته نیت وتړي او هغه مخې ته په مصله باندې ولاړ دی الف لام میم نه والناس پورې د قرآن پاک تلاوت ترنه واخلي هغه ترنه واوري الله رب العالمین دې دا ورځ مونږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي